بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها صدق الله العظيم. معززو دا یو شپیتم نمبر آیت د سورة البقره الہ العالمین فرمائی وَإِذْ او یاد کئی تاسی هغه وقت قلتم چی تاسو اویل یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبر على طعام واحد هرگز صبر نکو مونگ پا یو طعام باندی فادع لنا ربک بس دعا اکرتا مونگ دا پارا دا خپل ربنا یخرج لنا چی اوباسی مونگ دا پارا مما تنبت الارض اغسیزونا چزمک زرغنی من بقلها لصاب دا غزمکینا وقثائها او لبادرنگ دا غزمکونا وفومها او غنم دانی یا طول دانی دا غزمکونا وعدسها او دا مسور دال دا غزمکینا وبصلها او پیاز دا غزمکینا. نو موسیٰ علیہ السلام مبارک غصہ شو فدی قال موسیٰ علیہ السلام فرمائن اتستبدلون الذی آیتاسی غواړی هغه سیز هو ادنا چې هغه ادنا دے کمتر درجه کې دے بالذی په مقابله د هغه سیز هو خیر کې هغه غوره دے. اهبطوا کوز شیطاسی مصرن یو خار تا یا مخصوص خار تا فإن لکم بس بیشکا شتا تاسو دا پارا ما سألتم اغس چی تاسو سوال کرد وضربت علیہم الذلہ بس او احلی شو پا دی باندی ذلت دی پا ذلت باندی شو والمسکن او فقیری وباء او اختشل دی بغضب من اللہ دا اللہ پا غضب باندی ذالکا دغا غضب او ذلت او مسکنت بأنهم بسبب دوی چې بشک دوی کانو وو یکفرون چې کفر وکولو دوی بآیات الله دا الله په آیاتونو باندې ويقتلون النبیین او انبیاء به قتل ول بغیر الحق بغیر دا حقنا بغیر دا جرمنا ذالک دا کار بما عصوا بسبب دا گناهونو دوی وکانو یعتدون او چې دوی به د حد نه تجاوز کوي. دا لفظي ترجمه د دې شو. مخکې آیتونو کې د بنی اسرائیل متعلق الہ العالمین د انعامات هغه سلسله بیان کړه. یو انعام به په وکړو د هغه انعام باوجود به د دې بیا نافرمانی وکړه د الله او د موسی علیه السلام. الله به بیا عذاب راوستو. هغه عذاب به باری تعالی د موسی علیه السلام په برکت بیا به ختم کړ. بل انعام به وکړه په هغه انعام باندې به هم دی بیا ناشکری وکړه. تر دې آیت پورې باری تعالی لس انعامات تذکره وکړه. لس انعامات چې په بنی اسرائیل باندې به انعام وشو د انعام باوجود به دی د هغه نعمت ناشکری وکړه. اوس الہ العالمین په دغه آیت مبارک کې د دوی د ناشکری هغه اظهار کړ او بیا الله رب العزت په دنیا کې دوی ته کم عذاب ورکړ د هغه بیان کړي. دغه شکر یو داسې سیز دی که تا شکر وویسته په یو سیز باندې هغه بیا تا ته نورم زیاتېږي. الله قرآن عظیم الشان کې فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم که تاسو شکر وویسته زه به خامخا زیاتوم تاسو ته ولئن کفرتم ان عذابي لشدید خو که چېرته تاسو ناشکري وکړه بس زما عذاب بیا ډېر لوی دی. خامخا بیا ډېر سخت عذاب د باري تعالی دی. خو دغه بدبختو خلکو دغه عمل و چې موسی علیہ السلام په برکت به دوی سره قسمه قسم انعامات د باری تعالی له طرف نه کېدل. ګوره په میدان تیږ کې خو هېڅ هم نه وکړه خو د موسی علیہ السلام مبارک د وجې نه دوی ته دغه اشیاء باری تعالی ورکړل او الله تبارک وتعالی د هغې د وجې نه په دوی باندې د انعاماتو سلسله جاري وساتله.
داسې وخت هم راغی چې هغه من او سلوا چې تیار سیز به دوی ته راتله چې مړزان به پاخ کړي شوي مړزان به دوی ته راته او یو قسم ته خوږ سیز به و نفیس ذایقه‌دار سیز کور کې به هم دوی ته موجود و په ارض کې خو دوی په دې باندې ناشکري وکړه او الله رب العزت فرمایي د دوی د ناشکرۍ هغه الفاظ څنګه ذکر کوي لن نصبر على طعام تاسو خو هغه وخت هم یاد کړئ باری تعالی فرمایي چې موسی علیه السلام ته تاسو دا خبره وکړه چې موږ د سره صبر نه کوو لن نصبر هرگز صبر نه کوو موږ په یو طعام باندې چې یو من او سلوا دی او من او سلوا خو د الله طرف نه هغه تیار چیز به دوی ته راته جنس واحد تفاصیل لیکي على اکل طعام واحد من المن والسلوا چې سره موږ به یو خوراک کوو چې هغه من او سلوا دی خو همدغه تاسو ناشکري کړې وه هغې نه بعد الله د طرف نه دا یو نعمت عظیم نعمت و خو د دې بیا دې ناشکري وکړه صرف موږ به دا یو طعام کړو او موسی علیه السلام ته وفرمایل چې د الله نه سوال وکړه چې موږ ته هغه څیز راکړي چې کم دا ځمکه را زرغونوي ځمکه زرغونوي نه خو مجازا نسبت دی تنبت الارض الله رب العزت را زرغونوي او نسبت دلته کې مجازا شوی چې ځمکه را زرغونوي نو هغه سبزیانو طرف ته اشاره وکړه دغه بني اسرائیلو چې هغه څیز موږ غواړو چې کوم ځمکه را زرغون کړي نو هغې نه بعد دوی ویل چې یاره بادرنګ د دغه ځمکې ساگ د دغه ځمکې او دغه شانتې غنمو دانې د دغه ځمکې چې دعا وکړه چې الله رب العزت موږ ته دا راکړي مسورو دال پیاز خو دغه تمام اشیا د من او سلوا په مقابله کې خو ډېر ښکته نو فغضب علیه موسی نو موسی علیه السلام مبارک هم په غوسه کې شو او ورته وفرمایل چې آیا تاسې اخلئ هغه څیز چې هغه ادنا دی وی اراد الثوم والبصل چې په دې سره د دې دغه پیاز او مسورو دال دې طرف ته اراده وه بالذي هو خیر افضل واشرف چې هغه افضل او اشرف دی د چا نه د دغه شیانو نه چې هغه من او سلوا و من او سلوا دې ته الله ورکړي خو دوی بیا هم د هغې ناشکري وکړه نو اله العالمین وفرمایل چې اوس کوز شئ تاسې یو ښار ته تاسې اوس پر ذلت باندې مخ شو کرل بیا ریبل هغې ته انتظار کول او دا خو به تیار راتل بس طلوع فجر به چې وشو هغه من به یو قسم ته د دوی په دې بوټو باندې به پروت و دوی به لاړل خپل د خوراک موافق به یې د هغه ځینې راواخیستو او به یې خوړل دومره خوږ څیز چې مفسرین لیکي وایي چې دا کم شهد ما او تا استعمالو وایي دا د هغې اویایمه حصه ده دومره مزیدار او خوږ سلوا مړزان به تیار مړزان به راتلل دې ته واخه کړي شوي خو لیکن دوی بیا هم په هغې باندې ناشکري وکړه نو الله رب العزت وفرمایل چې ځئ بس اوس لاړ شئ چې کوم ښار ستاسو خوښوي یا یو مخصوص ښار یې ورته وښودلو چې دلته کې اوس کرئ او ریبئ او خورئ هغه خو زراعت نه بغیر و هغه خو بغیر د تکلیف نه تاسو ته میلاوېده اوس لاړ شئ تکلیف هم کوئ نو الله رب العزت په دې باندې ذلت او هغه مسکنت بس کېښوستو الله رب العزت له طرف نه په دې باندې غضب نازل شو او دغه د غضب د نازلېدلو سبب څه شی یو سبب باری تعالی دا ذکر کوي چې دوی کفر کولو مفسرین کرام لیکي چې یجحدون بمحمد صلی الله علیه وسلم والقرآن چې د قرآن او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دوی څه کولو انکار کولو او بل دی د الله رب العزت د آیتونو انکار کولو ويقتلون النبیین بغیر الحق بغیر جرم منهم بغیر د سر جرم نه درې سوا انبیا به دوی د ورځې قتلول دغه بدبختو دغه وتیره 300 انبیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ورځ د قیامت د ټولو نه سخت عذاب هغه چاته به ملاویږي چې د نبی د لاسه څوک مردار شي او هغه چاته به سخت عذاب ملاویږي چې د هغه د لاسه کوم نبی شهید شي دغه بدبختو خلکو خو به دومره انبیا قتلول نو الله تبارک وتعالی په دې باندې ذلت او مسکنت دې د وجې نه ما اصابهم من الذل والمسکنه دې ته دغه ذلت او مسکنه د فقیری نه ورسېدلې مگر چې دوی به د الله رب العزت د آیتونو انکار کول یعنی کذبوا عیسی وزکریا ویحیی ومحمد علیه السلام دوی دغه انبیاو نافرمانی وکړه حتی
بغیر د جرم نه زکریا علیہ السلام او یحیی علیہ السلام غوندې انبیاء شهیدان هیڅ جرم ته کوي نه الله فرمایي چې په دې باندې موږ ذلت او مسکنت حاصل ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بتغه نافرمانی و دي بسبب عصيانهم دغه دا په سبب د ګناهونو دي ګناهونه دومره حد زیات شو چې د الله رب العزت یقینا چې الله رب العزت ډیر رحیم دی وګوري څومره انعامات توبه به وي است الله رب العزت طرف ته رجوع کا الله له طرف نه یو نعمت هم بیا ورکړي شو خو دی بیا هم نافرمانی کوله نافرمانی باوجود الله ورته داسې نه چې تاسو بیا هم بس تاسو یو تر نه لس انعامات باوجود د دې بدبخت و تیر سوا چې دغه نافرمانی نه وکولي بس الله تبارک وتعالى په دې باندې ذلت او مسکنت ورکړي الله موفقنا للقول والعمل والنية والهدى انك دا چینل سبسکرائب کړئ او په بیل آیکن باندې کلیک کړئ چې تاسو ته هر نوی ویډیو په وخت باندې ملاويږي ډیر مننه د کتو د پاره ملاوي کو په بل ویډیو کې د خدای په امان